چې څومره زنانه هلته کې راځي ایرنم هسپتال ته هر یو زنانه چې دی زما خورکۍ سینه کې غوټه وه او په ترخ کې هم راوتې وه هر یو زنانه چې راځي هغې نه بیا د بې د معافي خپل هغه چې کومه سینه یې هغې ته نه کټ شوي خو بیا هم ټیک شوي نه او زه چې د مولوي صاحب ته راغلم دم مې هم شروع کړو هلته کې علاج مې شروع کړو په 100 کې 2% پاتې دی او 98% الحمدلله غوټې موټې بغیر د اپریشن نه لا ختمې کېږي ماشاءالله زما خپله ذاتي خورکۍ دی او بیا هم زه تاسو ته قسم خورم والله بالله ثم تالله نه مولوي صاحب راته دا ویلي چې تاسو دا خبره وکړئ نه راته بل چا ویلي دی دا زما خپله ذاتي یو رایه ده او بله خبره مولوي صاحب تاسو تفصیلي خبره وکړله عزتمندو بعضې انسان چې دی الله رب العزت د څه ګناه د وجې نه نیولی نو داسې به نه وي چې مولوي صاحب دم راته وکړو نو زه هغه باندې ښه نه شوم محمد رسول الله ډېرو کسانو ته ورغلی دی د هغې په حق کې مولوي صاحب داسې دی د هغې په حق کې دعا کړې دی خو نه الله رب العزت محمد رسول الله ته وایي وی رسول الله دا زما په خپله ګناه د وجې نه رانیولی دی دا که نښه کېږي محمد رسول الله خپل طرف باره کې الله رب العزت ته څومره دعاګانې کړې دي چې دواړو جهانو پیغمبر دی نو عزتمندو مونږ که په علماو باندې په طلباو باندې په دې باندې رد کوو نو مولوي صاحب تاسو جي خبره وکړه خو موږ ته خبرې ضرورت نه و بعضې اوقات انسان که تاسو باندې جي کمنټس کې رد کوي نو دا رد صرف دې پاره کوي چې مثال تاسو نظریه د علماو نظریه ده دې پاره جي تاسو باندې رد نه کوي چې مثال تاسو مثال دم خبره ده یا بل څه خبره ده نه جي نه بل دا دی چې محمد رسول الله پسې وروسته عربو منافقینو څومره خبرې وکړلې د هغې عزت کم شو بلکل کم نه شو دې سره به انشاءالله د مولوي صاحب به عزت زیاتېږي او کمیږي به نه هغه تاسو موږ پښتانه څه وایو وایي چې لارې لاروی درومي که سپي هر څومره هم غاپې دي خو چې کله سپو غپاته انسان وګوري نو بیا مزل انسان مخکې نشي کولی او دې ته چې نه ګوري او خپل مزل کې نو بیا انسان مزل کولی شي الله رب العزت مولانا صاحب ته استقامت په دې باندې ورکړي عزتمندو مونږ اوبو اخیستې یو مونږ بهر یو بوټي ته لاس اچوو مونږ به دم هم کوو مونږ به ورته زما هغه پسې حکیم پسې به هم ځو مونږ به هسپتال ته ډاکټر پسې هم درومو مونږ اوبو اخیستو پته نه لګي چې الله رب العزت په څه کې شفا خیرات بل مولوي صاحب که تاسو ته دم کوي ټولو خلکو دغه د ښکاري زما خورکۍ راوسته ده زه ورته ګورم زما خورکۍ ته دم کوي داسې مولوي صاحب دم نه دی کړی چې مثال زموږ زنانه یې دننه کې د بار ولاړ یم او هغه د ځان نه الحمدلله فارغ عالم دی فاضل عالم دی هر یو شي باندې شعور الله رب العزت ولا ورکړی دی بل قرآن کې شفا دی وإذا بسم الله الرحمن الرحیم وإذا مرضت فهو یشفین شفا ورکولو والا ذات الله دی بیماري اخیستلو والا ذات هم الله دی وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قرآن دا ټوله شفا د زما عزتمندو مولانا صاحب که تاسو ته دم کوي نو هغه څه منترې ورباندې نه وایي هغه ورباندې څه منترې نه وایي هغه ته هم اوري او دا کومه خوراکۍ چې کور ته لاړ شي هغې نه تپوس وکړو چې مولانا صاحب دم کې څه ویله په هغې کې الحمدلله وایي سورة الاخلاص پکې وایي په هغې کې د قرآن آیتونه وایي دم اوبه که زه راخلم او دم اوبه چې زه وګورم نو هغه چیټ وګوره په هغې باندې څه لیکلی شوي دي په هغې باندې سورة الفاتحه او سورة الفاتحې ته محمد رسول الله د ټولو بیمارګانو شفا ویلې ده عزتمندو تفصیلي خبرې کولو ضرورت نشته دی الحمدلله پښتانه یو سوشل میډیا دور دی هر یو انسان ښه پوهېږي که تا ته د خپل ضمیر څنګه فیصله درکړی هغه خپل ضمیر پسې درومه د چا په خبرو پسې مه درومه یو انسان به د بل انسان بېزتي کول غواړي خو نه خو ته خپل اول د خپل دغه ذات ته وګوره چې آیا دا د داسې انسان بېزتي کول غواړي دا حقیقت کې هم داسې دي که دا حقیقت کې داسې نه دي الله رب العزت ستاسو دا سایه او الله جل شانو دې ستاسو دا تکلیف په خپل دربار کې قبول کړي عزتمندو په دې باندې ستاسو خفه کېږئ مه زه خپل لکې مروت نه راځم خو ښه په آرام باندې دلته کې ناست یم ډاکټر ته چې زه ځم څو ورځې مخکې نمبر نیسم 15 ورځې مخکې ډاکټر ته وایي ما نمبر ونیسه بیا 15 ورځې پاسې ډاکټر ته لاړ شم هلته ټوله ورځ تېره کړم ډبګري ګارډن کې کمره هم ځان نه لیسم پیسې هم لګوم دلته چې راشم نو 15 منټه انتظار مو نه شم کولی 15 منټه انتظار نه شم کولی نو بعضې اوقات مثال زنانه دي مخکې شه وروسته شه مولوي صاحب زما وکړه هغه وکړه سید مولانا صاحب به ستا وویل مخکې کې خو دا مریض به څه کوي دا وزیرستان نه راغلی دی نو بعضې اوقات مولانا صاحب سختي مو وکړي چې بچی خیر د ګزاره کوه نو په دې باندې تاسو خفه کېږئ مه تاسو ټول قدر یې تاسو ټول قابل احترام یې
تاسو ټول مشران الله رب العزت تاسو ټول بیمارانو ته سره د زمونږ شفای کامله عاجله نصیب آمین او الله رب العزت مولانا صاحب ته استقامت نصیب کړي او الله جل شانه دې باقی مستقبل چې څومره کسان دلته رادرومي او د نیکیو هدایت ورته وکړي که نیکیو هدایت نه الله دې زموږ د مخې نه ولرې کړي آمین آخر دعوان